عمران خان په آرمی چیف جنرال عاصم منیر باندې یو ډیر غټ الزام لګولې دی. عمران خان ویلي دی چې بشرا بیبي تیر شوي 14 میاشتو داسې په جیل کې د آرمی چیف د لاسه د آرمی چیف د بشرا بیبي نه خپله بدله اخلي. اوس آرمی چیف د بشرا بیبي نه واقعي بدله اخلي، د کمې خبرې بدله اخلي. په دې باندې هم په دې ویډیو کې تفصیلا خبره کوو. عمران خان یو ټویټ کړی دی، په دغه ټویټ کې ډېرې سختې خبرې کړي دي، په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. د عمران خان ټویټ چې کوم دی په هغې باندې مکمل تفصیل خبره کوو، مکمل درله ایکسپلین کوم چې عمران خان په خپل ټویټ کې څه سختې خبرې کړې دي. عمران خان ویلي دی چې کله زه وزیر اعظم وم نو هغه وخت جنرال عاصم منیر ډي جي آی ایس آی یو، هغه وخت مونږ هغه د عهدې نه لرې کړی. ډي جي آی ایس آی مونږ د عاصم منیر د ډي جي آی ایس آی عهدې نه لرې کړی. کله چې جنرال عاصم منیر مونږ دغه عهدې نه لرې کړو نو هغه وخت د خپلو ذرایعو په ذریعه باندې جنرال عاصم منیر بشرا بیبي سره ملاقات کول غوښتل. بشرا بیبي سره دا خبره ډسکس کوله چې تاسو ځینې عمران خان سره د عهدې نه لرې کړی یم، یو قسم له بشرا بیبي له شفارت دپاره یا څه دپاره هم ورتلو، خو بشرا بیبي ورسره د ملاقات نه انکار کړو. بشرا بیبي ورته ویلي چې زه دې معاملات کې زما هیڅ کار نشته، زه یو ګریلو خاتون یم، زما سیاست کې هیڅ قسم انټرپشن نشته، زه سیاسي معاملاتو کې ګوتې نه وهم. د عمران خان د سیاسي معاملاتو کې زه ګوتې نه وهم، زه صرف دغه ښځه یم او زه یو ګریلو خاتون یم. نو بشرا بیبي ورسره ملاقات نو کړی. نو د هغې د وجې تیر شوي 14 میاشتو داسې بشرا بیبي په جیل کې ده او جنرال عاصم منیر د هغې نه یو انتقام اخلي. دا خبره عمران خان کړی ده. جی خبره بشرا بیبي چې کم په هغې باندې د کرپشن الزاماتو په هم ثابت شوي نه دي، خو بیا هم بشرا بیبي کله په یو کیس کې په هغې باندې ګرفتاري اچوله کېږي، کله په بل کیس کې په هغې باندې ګرفتاري اچوله کېږي. تیر شوي 4 میاشتو داسې زما بشرا بیبي سره وایي ملاقات نه ده شوې. د جیل د قانون مطابق زما وایي پرون هم بشرا بیبي سره ملاقات سکیجولو، خو هغه هم بیا عدالتي حکم باوجود هم جیل حکام دغه ملاقات زما نه دی کړی. جی بل عمران خان ویلي دي چې کم خلک په حق ولاړ وي نو هغه کله هم نه بایلي. عمران خان 9 مۍ حوالې سره ویلي دي چې 9 مۍ لندن پلان حصه وه چې څه وشو هغه د لندن پلان مطابق شوي دي. عمران خان د پی ټی آی چې کم ایم ان ای عبداللطیف چترالی د سزا اورول شوې وه د هغې حوالې سره ویلي دي چې عبداللطیف چترالی د 9 مۍ د دروغو مقدمو کې په هغه باندې سزا اورولی شوې ده. جی 9 مۍ واقعیات کې د پی ټی آی چې کم ایم ان ای دی عبداللطیف چترالی صاحب په هغه باندې 10 کاله سزا ختلې ده چې د هغې حوالې سره عمران خان ویلي دي چې دا هم بېګناه دی او د دروغو مقدمه په ده باندې جوړه شوې ده. جی د بشرا بیبي حوالې سره عمران خان سپینې خبرې کړي دي چې بشرا بیبي سره زما ملاقاتونو کم ورځ وي، په هغه ورځ باندې زما ملاقات نه کېږي او تیر شوي تقریبا 4 میاشتې یادوي چې هغه داسې زما بشرا بیبي سره ملاقات نه ده شوې. د جیل حکام د عدالتي حکم باوجود هم زما ملاقات بشرا بیبي سره نه کوي. جی دا عمران خان ټویټ کې سخت الفاظو کې دغه خبرې کړي دي او بل عمران خان خپل چې دغه کم لیډرشپ دی هغه ته هم سختو الفاظو کې ډېرې درنې خبرې کړي دي چې به سره انشاءالله نیکسټ ولاګ کې مکمل شریک کوم چې عمران خان خپل قیادت ته څه پیغام جاری کړی دی. په دې ویډیو کې دا اهم 2 خبرونه وو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.